سلامونه ستړي مشئ یو ځل بیا د فیسبوک د لار تاسو هم مونږه وینئ او د ریډیو د لار تاسو مونږه اورئ. سونه پښتونخوا د فیسبوک پیج زمونږه د هغې باندې تاسو چې دا الریډي مونږه دغه موضوع به چې دا لیدلي وي او په دې موضوع باندې مونږه خبرې اترې روانې دي چې هغه مفیدې مشورې چې هغه زمونږه نوجوان نسل لپاره پکار دي، هغې دپاره چې څه مشوره څنګه پکار ده چې دا کیریر په هغې کې جوړ شي، یعنی کیریر گایډنس نوجوان نسل کې لیے مفید مشورې. په دې باندې خبرې اترې تاسو سره روانې دي او ریډیو د لار خو تاسو سره ډېرې زیاتې په دې باندې خبرې اترې وشوې او د فیسبوک د لار چې دا هم خبرې اترې چې دا تاسو سره کیږي به او تاسو به هم راځئ د کال د لار د میسج د لار او ګڼ شمېر اورېدونکي چې دي هغوی موږ سره مختلف په دغه موضوع باندې خبرې اترې کولی شي او موږ به هم کوشش کوو چې په دې باندې نور هم در سره خبرې اترې وکړم او دغه موضوع چې دا مخ په وړاندې بوځو او دغه موضوع کې ډېرې زیاتې ژورې خبرې دي. هغه ژورې خبرو ته مونږ سوچ شي نو هله به چې دا مونږ یو مفید ژوند چې دا حاصلولی شو، یو ښه ژوند به چې دا حاصلولی شو، یو مستقبل به زمونږ روښانه وي. په دې باندې خبرې اترې الریډي تاسو سره روانې هم دي او پکار دا دی چې مونږ د خپل کیریر چې دا ډېر زیات خیال وساتو. کیریر ډېر زیات ضروري ځکه دا وخت دی چې په دې کې مونږ ځان دپاره څه نه څه وکړو او که بیا نن مونږ دغه کیریر ته ونه کتو، دغه وخت ته مو ونه کتو، نو سبا چې ده بیا هغه وخت تیر وي نو بیا هغه مونږ لکه زه به مثال درکړم چې میټرک مونږ وکړو، بیا هغې نه پس د 14 ته ورسو دوباره میټرک چې ده بیا چا نه دی کړي او چې بیا سر نه سبا کې چې ده دوباره وایو. مثال مې درکړو جسټو. په کار دا دی چې هغه زویونه چې مونږ د ژوند یا زمونږ د زندګۍ خبره که مونږ کوو نو هغې سد ته لاندې راولي. په کار دا ده چې مونږ هغه مخکې بوځو او یو مفیدې مشورې خلکو نه والو. هغې کې که مونږ خپل ځان باندې هم څه پہچان د خپل ځان جوړ کړو او دغه شانتې هغې دپاره مونږ سیلف اسسمنټ پکار دی، یعنی مونږ ډېر څیزونه چې هغه مونږ صلاحیت لرو یا مونږ کې څه کمزورۍ وي، کم څیز کې مونږ صلاحیت لرو نو پکار ده چې هغه اپناو کړو. کومه کمزوري ده هغه کمزوري چې ده هغه ځان نه وباسو. کم څیز کې زمونږ دلچسپي ده هغه دلچسپۍ طرف ته زمونږ توجه شي، هغه طرف ته اټریکټ شو، هغه طرف ته مونږ متوجه شو. نو دغه ډېر څیزونه چې دي هغه بیا مونږ په ژوند کې تللی شي. ډېر داسې خلک دي چې هغوی وایي چې مونږ په ژوند کې چا ګایډ کړي نه وي چې یاره مونږ ته یو مفیده مشوره چا راکړې وه چې مونږ دغه طرف ته تللي وه او دغه خپل یو ژوند لایف ښه ژوند لایف د ښه ژوند یو مفیده مشوره چا راکړې وه چې مونږ هغه ښه ژوند تیر کړی وی، یو سمه لار چې مونږ ته چا ښودلې وي. نو په دې باندې خبرې اترې روانې دي الریډي. څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې یاره د سیلف اسسمنټ یعنی ځان پیژندل چې د هغه ډېر زیات ضروري دي چې کم څیز زه کولی شم یا کومه کمزوري ده ما کې یا څه صلاحیت تېره کې چې هغه مونږ ته پیله پته وي چې یاره هغه څه دی. او بیا دغه شانتې ډېر داسې څیزونه چې هغه مونږ خبره وکړو چې مونږ بعضې اوقات وایي چې کیریر ایکسپلوریشن چې کوم د هغه ډېر زیات ضروري دي، یعنی مونږ که خبره کوو نو معلومات حاصلول هغه ډېر زیات ضروري دي. نو هغې دپاره پکار دا دی چې مونږ مختلف شعبو یا مختلف فنون یا ډېر څیزونو هغې نه ځان خبر کړو. که هغه مونږ خبره وکړو د انجینیرینګ، که هغه مونږ د میډیا دي، که هغه زمونږ آی ټي ډپارټمنټ ته، که هغه زمونږ بیزنس دي وغیره وغیره. پکار دا دی چې د دې تحقیق مونږ وکړو، دې ریسرچ مونږ وکړو، چا نه تپوس وکړو او دغه شعبو یا دغه ډپارټمنټ یا دغه ارګنایزیشن د دې مهارت او د دې نوکري چې کومه ده د هغې مواقع یعنی موقعو دپاره چې دا مونږ څه نه څه جانچ پړتال وکړو چې آیا لږ په دې سوچ کول پکار دی چې زه یو څیز کوم هغه زما د فیوچر دپاره ټیک دی او که نه دی. یو شیز خو زه کوم او آیا هغه شیز زما د مستقبل دپاره څنګه دی. نو دغې ډېر زیات ضروري پکار دی چې مونږ دې ته پیله وګورو. بعضې ډېر څیزونه به تاسو کتلي خلک به ډېر زیات تکړه وي، ډېر سټوډنټ ډېر زیات تکړه وي، خو هغوی بیا هم د دې په تکل کې وي چې مونږ ته څوک څه وښیي چې زه یونیورسټۍ ته ځم، زه په کم ډپارټمنټ کې ځان ته ایډمیشن والمه، تر دې پورې هغوی ته پته نه وي. بیا هلته سپیشلی په یونیورسټیو کې خو بیا هلته مختلف د ایډمیشن په ټایم کې چې دا سټایلونه یا
ډیسک لګېدلي وي چې هغې کې ځوانان سټوډنټ ناست وي او د نوي هلکان چې راځي نو هغوی ته مشورې ورکوي چې یاره ته خپله راته ووایه چې تا څه خوښ دي او بیا هغې نه پس ته ستا د ریزلټ مطابق چې دا مونږ دغه مشوره ده چې ته دې ته راشي یا انګلیش ډپارټمنټ ته لاړ شي یا سایکالوجي ډپارټمنټ ته لاړ شي یا د فزیکس ډپارټمنټ ته راشي یا میډیا ډپارټمنټ ته لاړ شي جرنالیزم دغه شانتې مختلف ډپارټمنټ مطابق چې دا بیا هغه مخکې راتلی شي یا بي بي اے وکړي یا دغه شانتې سی ایس آی ټي ډپارټمنټ ته لاړ شي ډېر داسې څیزونه دي خو دې دپاره بیا اهم خبره دا ده چې تعلیم انتخاب چې دا هغه سوچ سمج سره کول پکار دي چې یاره زه د یو ډپارټمنټ یو د کیریر آغاز یا د یو ژوند یو نوې پیړو طرف ته یا نوې قدم طرف ته پهلو طرف ته زم خو اوس خبره دا ده چې د نوې سټپ چې دی زما د ژوند د نوې سټپ کې آیا چې زه کم د ډپارټمنټ یا زمون کم یو کلاس هغه انتخاب چې دا وکړم دې دپاره هغه ځای کې خپل سوچ کول پکار دي بعض اوقات مونږ ته په کور کې ووایي چې یاره تاسو چې دا میډیکل ما کوئ انجینیرینګ وکئ نو هغه ماشوم د ځای کې ډسټرب شي یا چې تاسو نرسنګ وکئ یا چې دا انګلیش ما کوئ هغه یو کس دی چې هغه اردو سره شوق دی چې یاره زه اردو ډپارټمنټ کې ایډمیشن واخلم پلار یې ورته نه ته جي خانه انګلیش ډپارټمنټ کې چې دا واخله او یا چې دا یو ماشوم دی چې هغه یو بل ډپارټمنټ کې هغه د خپل پسندیده د خپل ځان مطابق چې دا هغه یو شیز چې دا خوښ کړی دی چې یاره زه په دې کې دغه مضامین چې دي یا د بوکس چې دي د کوم کورس چې دی دا زه به ښه پړاو کوم په دې کې به زه چې دا ښه مارکس والم په دې به زه ښه پوه شم نو هغه پسندیده شعبې یا پسندیده ډپارټمنټ هغه چوز وکړئ هغه چې د سلیکشن وکړئ ځکه دا مهارت چې دا د سکل چې کوم دی دا که ته په کم ستا یو کیریر کې ته پوهېږې چې یاره زه د فزیکس ډپارټمنټ ماخر کس یم نو ته چې دا فزیکس باندې پوهېږې په کار دا ده چې ته فزیکس لاړ شي دا ستا پسندیده ده او دا د ستا پلار یا رور یا بل چا نه دی بلکې د ستا پسندیده ده نو ته په کار دی هغه طرف ته لاړ شي مونږ همیشه زمونږ د نوي نسل همیشه یو شیز دی چې هغوی نه ته تپوس وکړي چې اف سی نه پس په څه کوې هغوی ته دا معلومات نه وي چې اف سی نه پس ته څه کیږي نو زه په خبره زما په دې روانه ده چې یاره مونږ مستقبل څنګه جوړ کړو مستقبل دپاره څه کول پکار دي اوس ټیکنیکل خبره دا ده چې دغه فرست سټیپ چې کوم زما سوچ سمج سره زه د کیریر اخلم د ایجوکیشن د ډپارټمنټ 4 کاله یا 2 کاله ماسټر چې زه تیروم یا 4 کاله بی زه تیروم اوس ما ته کم طرف ته تلل پکار دي زما مشوره دا ده چې هغه خلک چې هغوی غواړي چې زه په کم لیول باندې یا په زما میډیکل لیول باندې تکړه یم نو تاسو میډیکل ته لاړ شئ که څوک وایي چې یاره زه یو عام سوشل ساینس سبجیکټ کې تکړه یم نو تاسو هغه طرف ته لاړ شئ نو خپل چوز خپل چایس هغه په خپله باندې کوئ ځکه چې که تاسو بل چا په ترو ځئ او تاسو کولی شئ اسلامیات ډپارټمنټ کې ایډمیشن کوئ او تاسو هغه خوښ وي او تاسو انګلیش کې وکئ نو بیا ستاسو فیوچر کې چې دا ډېر زیات تاسو ته مصیبت راتللی شي هغې مطابق او بیا دا شانتې مونږ که وګورو ټیکنیکل او دغه شانتې سافټ سکلز مونږ که خبره وکړو په هغې باندې توجه نن سبا وخت سکل دی تجربه چې چا سره هم نه وي مهارت چې چا سره هم نه وي که هغه سره ډیګري وي هم که هغه سره سند وي هم که هغه سره ډیپلوما وي هم خو نن سبا وخت داسې دی چې چا سره پریکټیکل ورک باندې نه پوهېږي هغه سره څه سکل نه وي څه مهارت نه لري په څه هکله یا څه شعبې په هکله نو هغه خلک چې دا بیا هغوی ته مسله وي اوس خبره دا ده چې ته یو ډپارټمنټ کې ایډمیشن واغستو میتھس ډپارټمنټ کې ته بی ایس کوې خو ټیک دی دې سره ته په کار دا ده چې یو پریکټیکل هم کار سٹارټ کې پریکټیکل مطلب دا ده چې یو پروفیسر چې ته جوړیږي نو په کار دا ده چې هغې نه پهله ته یو پرایویټ سکول سره خبره وکړې هغوی کلاسونه هلته ماشومانو ته اخلي نو ستا پریکټیکلي هغه څیز چې ده کېږي ستا کمیونیکیشن چې ده هغه کې ګیپ نه راځي هغه ډیولپ کېږي او دغه شانتې مونږ که خبره وکړو کمیونیکیشن یا ټیم ورک دا ټول څیزونه چې دي دا په څه کې راځي دا په ټیکنیکل او سافټ سکلز کې راځي چې په هغې باندې توجه کول پکار دی او دغه شانتې دغه مسلو حل کېدن دپاره صلاحیت بہت ډېر زیات چې د هغه ضروري دی
نو ډېر داسې څیزونه دي چې هغه مونږ رضاکارانه باندې اعتمادی باندې مونږ هغه موقع چې دي هغه مونږ ته ملوېدلی شي، هغې نه مونږ زده کړه کولی شو، هغه زمونږ مستقبل چې دا هغه جوړولی شي. بیا ځکه مونږ که وګورو دنیا ډېره تیزه روانه ده. نن سبا وخت سوشل میډیا تاسو ګورئ او مختلف څیزونه پرې ګورئ، خو نن سبا وخت چې کوم دی هغه ډېر په تیزۍ سره روان دی. مونږ ته مشرانو وایي چې د دنیا ډېره تیزۍ سره روان دی او وخت ډېر زیات بدلیږي وخت په وخت، او دغه شانتې د نوي څیزونو ضرورت دی او پکار دا دی چې دنیا کې مونږ نوي څیزونو زده کړه وکړو او نوي څیزونو زده کړې دپاره به مونږ انلاین کورسز کوو او دغه شانتې ویبینار به کوو، ورکشاپ به کوو، کلاس به اخلو، هغې دپاره به انلاین څه ټاکل کوو، فریلانسر به کار کوو، ډېر څیزونه داسې دي بیا زمونږ فیوچر جوړولی شي. دا مختلف مشورې دي زما چې هغه تاسو په هغې باندې کار کولی شي. اوس داسې ده چې مین خبره اخري پوینټ ته که زه راشم، موضوع دا اوږدېږي هم چې خود اعتمادي، په ځان باندې بروسه، ځان چې دا جوړول. اوس زه په ځان باندې خود اعتمادي څنګه پیدا کومه؟ پهله خبره خو دا ده مونږ کې شاینس وي، مونږ بول نه وو، مونږ کې ناکامي ښکاري مونږ ته، او مونږ ناکامي مونږ کې ځان کې ښکاري. اوس که مونږ یو کس یا یو زه یو ماته په خپل ځان کې ناکامي ښکاري، په کار دا ده چې هغې نه زه ګبراو نه شم بلکې هغه ځان نه وبسم، نو هله به پرمختګ کولی شم. او که چیرې مونږ د ژوند هغه حصه جوړو او مونږ په هغې باندې خیال نه کوو، نو بیا خو ډېر د څیزونه دي چې هغه که مونږ وګورو په هغې کې مسلې راځي. اوس د خبرې مقصد مې دا دی چې خپل اهداف چې دي هغه توی کول پکار دي او دغه شانتې مسلسل کوشش چې د هغه ډېر زیات ضروري دی، او هغه څیزونه چې هغه زمونږ د ژوند لار چې د بدلوي، زمونږ کیریر تباه کوي، هغه نه راویستل ځان پکار دي، هله به مونږ پرمختګ کولی شو. نو پکار دا دی چې تاسو ټیچرانو سره، تاسو لیکچرانو سره، تاسو پلار سره، تاسو په علاقې کې چا ډیګرۍ کړې وي، بي ایس، ایم فیل، پی ایچ ډي، ماسټر، هغوی نه تپوس وکړئ چې یاره فیوچر کې زه څه وکړمه، یا میټرک نه پسته چې زه انجینیرینګ ته لاړ شم، سی ایس ډپارټمنټ، سی ایس کلاس ته لاړ شم، کمپیوټر ساینس وکړم یا میډیکل طرف ته لاړ شم، دا مشوره خامخا هغوی نه کوي، ځکه چې هغوی وخت تېر کړی وي. نو ځکه زما مشوره دا ده چې ستاسو کوم چایس وي، تاسو کوم څیز پسند کوئ، نو هغه ډپارټمنټ، هغه شعبې طرف ته تاسو خپل تکل وکړئ، خپل هغه طرف ته لاړ شئ. ځکه چې که مونږ خبرو وکړو، کله چې مونږ قدم بړو، کله چې مونږ سټیپ اخلو، نو موقع چې کوم دی هغه مونږ ته همیشه منتظرې وي. مونږ هغه موقعو نه فایده به څنګه اخلو هغه مونږ باندې ډیپینډ کوي. ستاسو کال زمر روان دي 09152544143، هغه هم د پروګرام برخه جوړوم. ګڼ شمېر اورېدونکي چې دي هغه د فیسبوک د لار هم مونږ ته راغلي دي، هغوی چې دا خپل کامنټس هم رالیږي. او آفتاب افریدي سلامونه کوي، وایي څنګه کاکا هیل صاحب ډېره زیاته مننه. علیستان سلامونه کوي، وعلیکم سلام. ایموجي هم رالیږلي، ستاسو هم ډېره زیاته مننه. ډېر زیات اورېدونکي چې هغوی موږ سره د میسج له لار، د کال له لار راځي، خو غواړم چې یو کال طرف ته لاړ شم چې څوک دی کال کې او صبر سره شامل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هر کله درته وایم او څوک او کم ځنه خبر را سره کوي. عمران هر کله درته وایم. عمران څنګه یې ښې؟ الحمدلله. پروګرام به وره عمران څه وایي را سره؟ جی جی مننه. شکر دی ښه دی. جی جی. دا خبرو کوم لاول لکه موږ وګورئ کار کولای شم کنه لاول لکه پوزه دا کار کولای شم نو دې کوم هغه کار چې شروع کوم هغه د پلان څخه کنه. جی جی. موږ کوم دې سوز نه کوم په څه دا څه دا کار کوي او څنګه دا څه کوم دې کنه او ډاکټر دې انجینیر ته مې پلان کوم. صحیح. کوم دې سوز نه کوم لاول موږ هغه ته دا په موږ نه کار نه کوم دې فاضي دا کله اول موږ یو کار کوم چې کوم دې پای موږ سوزو کې دا کار کوم په وخت کې دې څه کولای شو باندې کوم. صحیح. په موږ مشورې تاسو نو دا کومه مشوره وایي چې یو څه کلام کوي یو څه هغه کوم دې دا څه د موږ هغه مشوره وایي د کوم څه سره دې دا اله په دې سره دا مثلا څه کوم څه نه کوم. نو تاسو جی جی جی
دې په دغه ځای کې موږ راځو په دې مشوره ده چې موږ هغه د ټول کې دا د څه کار کوي دا غیر موږ مشوره وایي دا څه دا چې موږ وایي چې دا د دې سره سم کار کوي او څه ونه کوم دا غیر مشوره وایي تاسو څه ته یو اړتیا ده کنه موږ دا غیر مشوره ده د دې سره سم څه کوم څه ونه کوم ما له څه کار کوي موږ دا غیر به مشوره وایي صحیح صحیح دا یو څه مشوره تاسو له دې په کار کنه نو څه کوم دې چې نو تا غیر مشوره دي نو دا له کومه څه ته ورانه مشوره کوي کوم نه دي دا غیر مشوره به مال صحیح کوم په خپل دې دا په کار کې لري او کار هغه په خپل باندې کوي دا څه کوم مشوره صحیح ډیره زیاته مننه عمران خوشاله اوسې چې راغلی ډیره زیاته مننه عمران چې دا مونږ سره راغلو زرګرآباد پېښور نه هغوی خپلې خبرې شاملې کړې او هغه یو خبره وکړه چې هغه خلک چې هغوی په خپله باندې هم نه پوهېږي که مونږ هغه نه مشوره اخلو نو بیا به هم دا مونږ دپاره یو نقصان سبب جوړېدلی شي بالکل ټیک خبره ده زمونږ د فیسبوک ډېر زیات لیدونکي چې کوم دي هغوی هم چې سلامونه کوي وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه اور کے پی کے لګونه د ما ستاسو میسج به راځي په 8881 باندې 09152544143 ستاسو کالز هم روان دي اور آپ کو سلام اینڈ اسپیشل سلام آپ لوگوں کو جو کہ خاتم میسج کړی پته نشته دا څوک دي اور سر لگلی دی شانی بھائی میرے میسج 9 تک شامل کرے 9 کے بعد یہاں پر کمرشل ہوتی ہے بانو کے 96 پہ آپ کا پروگرام نہیں سن سکتی تھینک یو ډیر زیاته مننه چې تاسو راغلی شانی بھائی جرأت آپ کو آگے کرنا تھی باقی آپ کی اچھا میسج وای میسج مې ځکه مخکې وکړو چې بقایا تاسو شاملوئ هغه څنګه ترتیب دی بالکل ستاسو میسج چې دی هغه شامل شو اور ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ډیره زیاته مننه عمران هنګو سره دننه سلامونه کوي وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه اور ریاض د دوابې نه میسج کړی دی وی پروګرام اورم ډېر ښکلی دی ډیره زیاته مننه ستاسو هم ګڼ شمېر اورېدونکي لیدونکي چې دی هغوی چې دا خپل سلامونه د څوک ته میسج سرویس زمونږ د ریډیو د لار او څوک چې دا د فیسبوک د لار چې دا هغوی خپل مینه چې دا مونږ سره شاملوي هو خبره دا ده چې مونږ کیریر ګایډنس او دا نوجوان نسل مفید مشورو باندې خبره اترې تاسو سره ګڼ شمېر اورېدونکو سره خبره اترې په دې باندې وشوې نو په کار دا دی چې مونږ ډېر شیزونو چې د هغه خیال وساتو چې زمونږ د کیریر زمونږ مستقبل زمونږ ژوند چې د هغه خرابوي هغه ډسټرب کوي نو په کار دا دی چې مونږ د هغه شیزونو خیال وساتو کم شیزونه چې دي هغوی کې مونږ ته مسلې راتلی شي یا چې زمونږ د ژوند مسلې هغه جوړولی شي نو هغه مونږ په کار دا دی چې مونږ یو کال وروستو ختمو نو نن چې د هغه ختمول په کار دي ځکه که چیرې مونږ هغه نن ختم نه کړو نو بیا چې د هغې مسلې چې ده نور هم زیاتېدلی شي پکې او دغه شانتې مونږ ته نور هم نقصان راکولی شي د فیسبوک لیدونکو نه به چې ده زه اجازت واخلم اور د ریډیو اورېدونکو سره به چې دا زمونږ دغه شانتې خبرې اترې روانې وي ځکه چې فیسبوک لیدونکي چې دوی هغوی ډېره زیاته مننه ستاسو اور مونږ لږ وخت لپاره فیسبوک باندې راځو او بیا دغه شانتې د ریډیو اورېدونکي چې کوم دي هغوی سره خبرې اترې 10 بجو پورې روانې ځکه چې پیر په ورځ سهار زما د 8 نه تر 10 بجو پورې دغه د سونو سهار پروګرام کې تاسو سره ملګرتیا وي اور دې کې به مونږ د فیسبوک ولنه اجازت والو